نو حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ په جیل چې دا قید خانه چې دا به روزانه تهجد نفلو ته چګیدای نو دغه وخت یو مشرک رالی او دا وایي تا ته خو چې حاجت خو نسته خبیب رضی الله نو هغه ته فرمایي صحابي رسول الله ته چې ما ته هیڅ حاجت نسته خو یو وصیت درته کوم یو خبره مې وبنو په ما باندې حرام شیان مخرو ما ته حرام شیان مرارو چې کوم شی باندې غیر الله نام اخیستلای سلای الله نه علاوه بل چا نام اخیستلای سلای هغه طعام ما ته مرارو عزتمند مسلمانانو ورونو الله کریم دې موږ له حرامو نه بچ کی حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ جیل چې قید خانه چې دا د سره دا احساس تا چې دو غیر مسلمه کوم ذبیحه ده کوم شای دو حلال کړای دا چونکه حرام دا جایز نه دا دا ته چې ما ته حرام شای مرارو حارث چې کوم کور چې دای قیدیو دغه یو بچی وا بچی هغه وایي چې کله د حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ نه ما بهتر قیدی نه دلیدلای ولی فرمایي چې کله بدبه دو خوراک نه کولای مشرکان وال چې دا حرام ده حرام زه نه خورم فرمایي موږ حیران چې نمونه سړای دا خوراک څاګ بغیر ټیم څنګه تیرې فرمایي یو ورځ زه پټه ورله ما تاک نه وکای سروا اغنه مې ورکتل چې اخر دا خوري چې شای فرمایي چې کله ما ته وکتل نو دغه د انګوران غوچا غټه غوچا د سړی سر نه غټه غوچا د انګوران اور خواته پراته وا طالب بند وی قید خانه دا حضرت خبیب رضی الله تعالی خواته د انګورانو غټه غوچا پراته دا پاغه باندې لګیاو هغه خوړه فرمایي چې کله حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ ہے او باصلای مقام التنعیم یو جاید هغه ته راوسته شهید کولای نو دا ته فرمایي چې ما ته 2 رکعاتو نفلو ټیم راغو به ما شهید او 2 رکعاتو نفلو ټیم 2 رکعات نفل وکړو حضرت ابو هريره رضی الله تعالی فرمایي چې یو واحد حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ دا چې شهادت په وخت باندې دو نفلونه کړی دي 2 رکعات فرمایي نفلو باندې ټینګ وترلا په زنجیرانو باندې لا تب شي ټینګ ورو تړلې او کافرانو ته وایي چې تو له اسلام نه واړه دا اسلام پرېړ دا موږ بتا دور انعام درکو موږ بتا پرېړ دو خلاص بدی کو نو حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ ایمان نا اکم جواب ورکړي دا فرمای او بدبختو ما د الله په ذات باندې قسمی د مزکه په مخ چې چورا خزانه موجود دي کدا هر شای ما تراکو بل اسلام ناړي دای نسم اسلام نه پیردو یو بل بدبخت ته وینن خو بته دا وای کنه چې نعوذ بالله ما په جی باندې دلته نبی علیہ الصلوۃ والسلام او تاول نبی وای او ته آرام سره کور چې محفوظ وای ته باندې دا غواړي دا به خوشوي نو دا کوم جواب ورکړي ته یو بدبختا ما د الله په ذات قسمی تو خدا شوی چې ما په جی باندې دلته الله محبوب تعالی وای نعوذ بالله ما د الله په ذات قسمی د خپل محبوب علیہ الصلوۃ والسلام په جسم مبارک باندې اغذای نه برداشت کوم چې یو اغذای د یو اغذی په بدله کې تاسو ما آزاد او ما خلاص او چې ته آزاد خو ته محبوب چې د یو اغذای لارسي ما د الله په ذات قسمی ما خپل جان قربان دا خو په خپل محبوب باندې اغذای نه برداشت کوم او حدیث مبارک شراجی روایت فرمایي چې درې مرتي او ته ویلا د انکار او توګړای ته چې بعد شهیدو ته چې ماته الله پاک سل ساګان راکی هر سات بدله چې تاسو ما شهیدو ما په غیثه په تور باندې وایو
زب 100 شهادتونه قبول کوم خو زبل اسلام نه وانه ډېر. حدیث مبارک تا فرمایي چې کله د شهید کړای دا مزګه تر واشه دای خپل اټومیټلی دیوال مخ مبارک قبله طرف تفلای او بدبخت ډېر کوشش وکړای مخه داله والے قبله نه د مخ بیا فورا قبله تر وړي. او حدیث مبارک ته چې کله دای ډېر زیات زخمی کړای د ارد گرد نزاو دوڑاو کړای نظر یو کتلای څوک مسلمان اون کتلای د الله کریم ته الله شکر مولا د خنن مسلمان پستر کو باندې نه وینو چې ما سلام خپل محبوب توری مولا تا ته می خواستا مولا تم ما سلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ورسوي. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ فرمائی چې عین په دغه وخت باندې مدینه منوره چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تناس نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمادا وعلیکم السلام الفاظ ادا کړو چې اشکاری نه عرض وکړه یا رسول الله تاسو سلام جواب وکړه چوک ستنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې اسامہ بن زید او جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ما ترالای او ما خواته دی حضرت خبیب رضی اللہ سلام راوړای نبی علیہ السلام نسترګو مبارک اوش کې لاړې چې هغه سلام ما تراوړ او په دغه وخت باندې هغه مکه مکرمه ظالمانو مشرکانو خبیب شهید کړای.